إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه اتم نمبر حدیث شریف دی 1608. وعنه رضی الله تعالی عنه. مخکې حدیث پشان دا حدیث هم د سیدنا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر عليه حمار. عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو وړه واقعه ذکر کوي مختصره. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو حمار تیر شو. حمار خر ته وایي، د چا څاروی مالک ورسره دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې تیر شو. قد وسم فی وجهه، او دغه خر له په مخ باندې داغ ورکړلی شوی، داغ ولا په مخ باندې ورکړلی شوی. پرون هم داسې یو واقعه تېره شوې وه، خو نن دې کې د هغې نه لږ سخت الفاظ دي. دې خر له په مخ باندې داغ ورکړلی شوی. پرونی حدیث کې و چې نبی علیه صلات وسلام په دې غصه شو، او د ننني حدیث کې دي وایي دغه داغ لګونکي ته خیرې وکړي. فقال نبی علیہ السلام فرمایل لعن الله الذي وسمه، الله پاک دې په دغه کس لعنت وکړي چې چا دې خر له په مخ داغ ورکړی. رحمت للعالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د ټول جهان دپاره رحمت دی، په وس سره چاته خیري نه کوي. او چې کله په یو عمل باندې چاته خیري وکړي، یو خو چې چاته خیري وشوه د پیغمبر خیرو لاندې رالو وی وهلو بیړی چپه ده. او د لعنت معنا دا ده چې خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي، الله دې ورته د رحم په نظر ونه ګوري چې چا خر له په مخ داغ ورکړو. دې نه پته ولګېده چې زمونږ پیغمبر علیه صلات وسلام چې رحمت للعالمین پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم، په څاروو باندې شفقت او د محبت اظهار کوي. په څاروو باندې مونږ د داسې پیغمبر او بیا په خر مونږ د داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې هغه په څاروو باندې د رحم دلی او د شفقت او د محبت اظهار کوي. دا خبرې لاړې اوچتې کې مونږ او تاسو نه یورپ والا انګریزانو، یهودیانو، عیسیانو د سپو پیشوګانو خرونو خیال ساتي، نو د څاروو خیال ساتي. نو اوس عام مونږ او تاسو کې چې کومه هغه طبقه د مسلمانان چې مغرب زده دي، د مغرب نظریه ولا مازغه والی دي، هغوی وایي چې دا رحم خو مړه د انګریز کې دی، دړه سوی چې دی دا خو په انګریزانو کې دی. او دا سکوټه درو خبره ده. زمینی حقایق دا دي چې د یورپ او د انګریزانو نه سنګدله جابر او ظالمان په مخ د دنیا بل څوک نشته دی. ګورئ یعنې تاسو ګورئ ګاونډي ملک کې څه چلو کوو افغانستان کې، اسپتال یې پرېنښو، په هغې په بیمارانو باندې بمباري وکړه چې په تاریخ کې چېرته هلاکو خان او فرعون او نمرود هم نه دي کړي. او زمونږ په ګاونډ کې په دې ملک کې افغانستان کې په اسپتال باندې بمباري نه وکړي، سکول باندې نه ده کړې، د حافظانو د مدرسې په دستاربندۍ باندې نه ده کړې. نو دا دروغ دي چې انګریزان رحم دله دي. د هغې نه ظالمان په مخ د دنیا په تاریخ کې نه دي تیر شوي. او نن چې د فلسطین د مسلمانانو سره څه کوي، واړه ولې وګورئ که نه د لوږې د لاسه هغې په کم حال باندې دي. هسې وایي هیومن بین رایټس، انسانی حقوق کې علمبردار، دروغ وایي. نو د دې په دروغو باندې دوکه نه شي. رحم دلی انسان سره، حیوان سره، کافر سره دا زمونږ پیغمبر مونږ ته ښوولې، دا زمونږ د پیغمبر تعلیمات. هم نه کته چې زمونږ د خو پیغمبر په خوا کې خر تیر شو، مالک په مخ داغلی و، نو څومره غوسه شو، ورته د څه خیرې وکړي، د باندې د خدای رحم ونه کړي چې د خدای په بې زبانه څاروي باندې خر باندې رحم نه دی کړی او په مخې داغ ورکړی دی. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. وفي روایت لمسلم ایضا، او د صحیح مسلم شریف په یو بل روایت کې دی نهى رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن الضرب في الوجه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ باندې د وهلو نه خپل امتیان منع کړي دي. موږ امتیان یو کړو، استادان دې موري، د سکول استادان که د مدرسې او د مکتب استادان او که د هنر استادان، مصریان، ټیلران، شاګردان ورسره، او د چا چې ما تحت وي مور او پلار دې موري، خاوند دې موري، او دغه شان د مشر دې موري.
چې موږ د کم پیغمبر کلمه ویلې ده او د کم پیغمبر امتیان یو، موږ مخکې په مخ باندې د وهلو نه څه کړي یو؟ منع. په مخ باندې وهل څه دي؟ منع دي. منع په یو مذهب کې نه دي روا. وعن الوسم فی الوجه، او په مخ باندې د داغ ورکولو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ او تاسو منع کړي. کله چاته سزا ورکول ضروری شي چې د اوس سزا نه بغیر، جسمانی سزا نه بغیر نه پلیک کیږي. کوم ته مشرانو ډېرې خبرې پرې خېری کنه وی اصل اشارت ته او کما صلی لوړ دی. نو شاګرد در سره په سکول کې، په کالج کې، په مدرسه کې، په هنر او په کسب در سره شاګرد وړو کې ناس دی. نو ځینې داسې چې هغه په اشاره باندې پوهېږي، ځینې داسې چې هغه اشارې نه یو قدم وړاندې په زبان به ورته یو کار ښیي، هغه شاګردي کوي که نه، هغه ته خو به ښیي. او ځینې داسې چې د هغه د ګزار نه بغیر خبره ذهن کې نه کېني. چې خامخا د وهلو ضرورت رالو، د هغې خو مونږ اصول بیان کړي وو چې یو په مخ باندې وهل نشته دی، بل په چوکه باندې وهل نشته دی. په چوکه، په سټیک، په پیپ، په کوړه باندې، په بل څه باندې وهل نشته دی. په چوکه زیات نه زیات چاله شاګرد لا وهل ورکې نو دا دوګې صادر نه وي، دا به دوه درې غبرګه کې داسې په دې به ووهي، ښځه وهلي په دې به ووهي. او یا که د دې نه هم زیات د وهلو ضرورت وي نو بل اصول داري چې دغه غصه د لکم ټایم کې راغلی دی نو دا غصه به سړه کړي، دا غصه به کوزه کړي. چې غصه دې کله ختمه شي، غصه څه سره ختمېږي؟ ولاړې کښېنه، ناستې سم له ډډه واچوه، که کوجۍ اوبه وڅښه، اودس وکړه، هغې سره هم نه شوه، په ټول وجود باندې اوبه وښویوه، کلمه ووایه، الله سره د شیطان نه پناه وغواړه. دا ټول کارونه دې وکړه او بیا وله سزا ورکې نو بیا په لاس باندې ملا او د سټ باندې. او هغې کې حد دا دی، اصول دا دي چې د دریو څپېړو نه به زیاتې نه ورکړي. د دریو څپېړو نه زیاتې شوې یا د لاس او د صادر نه بغیر په چوکه وهلو که یا په مخ باندې وهلو که نو د قیامت په ورځ باندې به د دې وهونکي نه که هر څومره مستاز ولې نه دی، د ده نه به قصاص اخیستلی کېږي، قصاص بدل به الله پاک. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو په زړونو کې رحمدلي پیدا کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو دا سخت او کلک زړونه د یو بل دپاره، د مسلمانانو دپاره، د کافرو دپاره، د څاروو دپاره، د مارغانو، کارغانو، میږو، حشراتو، هر شي دپاره د الله پاک زموږ زړونه نرم کړي. دا یاد ساتئ، دا د رحمدلۍ تعلیم چې دی که نه ښودنه مونږ ته زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. نو یو خدا خبره یاد ساتئ چې دا تاسو اورئ چې والله انګریزان د څاروو هم ډېر خیال ساتي. موټر باندې سپی پیشو وهلی شوه، هغې یې زر هسپتال ته بوځي او ورباندې خرچې کوي، اوله انجکشن یې وهي او ډېر خیال ساتي. خدای والی دي د بچو خیال نه ساتي او د سپو خیال ساتي او د کترو. او بله د انسانانو سره هغې چې کوم ظلمونه روان کړي دي که نه کوي نو داسې یقین وکړه چې په تېر دور کې چېرته کې د څاروو ځناورو سره هم نه دي شوي. نو دا خبره بیخي ذهن نه وباسئ چې ګینې دا رحمدلي په انګریزانو کې د هغې کې نشته دی. رحمدلي مونږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. خو دا رښتیا خبره ده چې ما ورته دین نه دی زده کړی. د پیغمبر علیه السلام خبرې مونږ او تاسو د اول نه شروع کړي نه دي. نصیب ښه دی د هغه چا چې د په ښه بد باندې پوهېدو سره د پیغمبر علیه السلام تعلیمات زده کول شروع کړي دي. مونږ او تاسو خو د ژوند په زړې مازدیګري باندې د پیغمبر علیه السلام پاکې خبرې اورېدل شروع کړي دي. اوس دې پرې راته الله پاک عمل اسان کړي او زموږ په زړونو کې دی د یو بل لپاره محبت، مینه، محبت، شفقت، رحمدلي الله پیدا کړي. یا ارحم